بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. سورة قارعة شروع کو دا د قیامت د نومونو نه یو نوم دی. دې صورت ته ایښودل شوی دی نو دا راواخیستی شو به طورې نوم دې صورت ته کېښودی شو. د قرآن د صورتونو په منځ کې به دی نامدارېږي په سوره قارعه سره. نن موږ د سوره قارعې تفسیر کوو، سوره قارعې باندې درس ورکوو. نن قاري صاحب سوره قارعه دا سوره قارعه په ډېر ښایسته لهجه باندې ادا کړله. دا به په دې باندې به مشهور او مکي دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. او چونکې په مکي صورتونو کې عام طور سره د توحید مسله او د اثبات د رسالت مسله او د اثبات د قیامت مسله نو دا هغه موضوع په دې کې د قیامت ته نو فرمایي الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم القارعة هغه حالت ټنګون کې مل قارعة دا څه دی دا حالت ټنګون کې وما ادراک ما القارعه او څه دی هغه حالت ته څه پوهېږي چې ما القارعه قارعه څه شی دی. یوم یکون الناس قارعه هغه ورځ ده چې شي به خلک کالفراش المبثوث په شان د هغې پتنګانو خورو ورو، په شان د هغې ملخانو خورو ورو. وتكون الجبال كالعهن او شي به غرونه په شان د وړۍ المنفوش معنا هغه وړۍ چې هغې ته رنګ ورکړی شوي رنګارنګ. واما من ثقلت موازینه پس هر چې هغه څوک دی چې درنې شي تلې د ده چې درنې شي تلې د نیکۍ د ده فهو فی عیشة راضیه نو ای به دی په یو ژوند خوشحاله کې. اما من خفت موازینه هر چې هغه څوک دی خفت موازینه چې سپکې شي تلې د نیکۍ د ده فامه هاویه مور د ده هاویه ده. هاویه څه شی دی؟ وما ادراک ما هیه څه شي پوه کړی تا لره چې دا هاویه څه شی دی؟ ترجمه نار حامیه ګرم هاویه څه ته وایي؟ ګرم اور ته. دا دې ترجمه وه مختصره غوندې تشریح درته وکړم. قارعه ما تاسو ته ویلي هغه حالت ته وایي چې هغه ټکول کوي. القارعه د قرع نه دی، قرعه ټکولو ته وایي. او دا به هم د خلکو زړونه په دهشت باندې او په احوالو د قیامت دا چې دی په دې ورځ کې دي د دې خلکو داړونه به وټکوي، د خلکو داړونه به په خطره کې او په یر کې واچي. او مل قارعه ته قارعه څه پېژني چې قارعه څه شی دی؟ دا د دې ورځې د عظمت شان دپاره دا الفاظ قرآن وایي چې مل قارعه قارعه څه شی دی؟ هغه حالت ټکونکی ټنګونکی هغه څه شی دی؟ او بیا ویو ما ادراک ما القارعه تا نه ته څه پوهېږي؟ ما القارعه قارعه څه شی دی؟ د دې دپاره چې د قرآن دا مخاطبین سامعین پوره متوجه شي. ځکه چې دا خو قارعه الله تعالی دا لفظ ذکر که لا معنا نه ده راغلې دی چې معنا دې څه ده مصداق یې څه دی. نو د اول خپل مخاطبین دې ته متوجه کول ځکه چې قیامت ته د مؤمنانو توجه دا اهم او ضروري ده چې قیامت چاته یادي هیڅ قسم ګناه به نه کوي، هیڅ قسم ظلم به نه کوي،
اس قسم بے انصافی بنے گئی. یوم یکون الناس دا قارعه هغه ورځ ده چې شي به خلک کالفراش المبثوث په شان د پتنګانو خورو ورو. فراش د زنده سرو ته د دغه ته وایي د پتنګانو ته وایي او مبثوث خواره واره. معنا دا ده چې د قیامت دا حول او هیبت چې دا خلک راپورته شي د قبرونو نه، نو هر سړي سره به د خپل ځان غم پیدا شي او کله به داسې منډې وي او کله به داسې منډې وي او کله به داسې منډې وي. په داسې دهشت کې به را خلک راشي، خواره واره به یو خوا څوک یو خوا منډې وي، څوک بل خوا د یو بل نه تپوس سوال هم نه پیدا کېږي. لا یسأل حمیما حمیما، یو سرګرم دوست بل سرګرم دوست هم ته ملګری څه حالت دی دا تپوس هم نشي کولی. یبصرونه اینی به اینی، یو بل به اینی، خو تپوس ته به څوک ساز نه. په داسې دهشت او په داسې یره او په داسې ګبراهټ چې څوک به داسې منډې وي، څوک به داسې منډې وي، څوک به داسې منډې وي، څه طرف به معلوم د چاري. لکه څنګه چې را پتنګان د چراغ ته راټول شي او څه داسې الوزي او څه داسې الوزي او څه داسې الوزي. یا لکه هغه مولخان او بچي د مولخانو چې هغه دا قاجیان مولخان چې کله راشي موږ لیدلي دي په خپله باندې، ما دا لیدلي یو زمانه کې دا راغلي. دا به داسې ټوپونه وایي، نو څه داسې ټوپونه وایي، څه داسې وایي داسې. اوس هم د پسرلي په وخت کې چې کله مولخان را پیدا شي او کوم ځای کې را مولخان ډېري، بیا وګورئ تاسو دا څه مولخان داسې دانګي او څه داسې دانګي او څه داسې دانګي، هېڅ د هغې یو طرف معلوم نه وي. میږان اوسي په یو طرف رواني، لیکن دا د مولخانو دا بچي دا څه داسې دانګي او څه داسې او څه داسې دقسې دا انسانان به بلکل څه قص او طرف به معلوم نه وي او د هیبت او د حول په حالت کې به داسې او داسې منډې وي. او دا داسې ورځ نه ده چې یوازې په انسانانو باندې به دا حالت وي چې انسان بیا دونه مجبوره کړی چې دنه هر څه خطا کړي دي. دا داسې ورځ ده چې ستا په نظر کې کوم شی ډېر قوي او کلک او غټ دی، د هغې اندازه ولګوه چا به څنګه وي. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، او شي به دا غرونه چې غټ غټ غرونه تا ته دي په نظر باندې راځي، کالعهن دا به شي په شان د وړۍ باندې. عهن وړۍ ته وایي، دا به شي په شان د وړۍ باندې. المنفوش یعنی معنا دا ده رنګینه، د هغې وجه دا ده چې دې غرونو کې سره غرونه هم شته، تور غرونه هم شته، سپین غرونه هم شته او خړ غرونه هم شته. نو چې کله دا د قیامت دا حول او هیبت دا غرونه ووایي، نو قرآن هلته ویلي دي دا غرونه به دا به د شګو ډیرونه ساز شي او وابروزي پرې خدای کې، لکه څنګه چې هغه ډانډسي هغه وړی او هغه مالوچ په ډانډس باندې وهي او داسې دانګي او داسې دانګي او داسې دانګي، دقسې به دغه شي او ډېرونه به پراته وي او شنه رنګونه، سره رنګونه، تور رنګونه، سپین رنګونه به تا ته په هغې کې ښکاره کېږي. او خواره واره معنا هم ده چې خواره واره به شي، پرې هوا کې به والوځي. اوس الله فرمایي مخکې به د خلکو مستقبل څه شي، نه به دوه قسمه شي. چا دنیا کې څه کړي دا به ټول کېږي، نیکۍ به هم تللی کېږي او بدۍ به هم تللی کېږي او د هر چا به تللی کېږي. صرف حدیث کې راځي 70,000 کسان داسې دي، 70,000 کسان. پیغمبر خدا وایي زما د امت ته 70,000 کسان داسې دي چې د هغوی اعمال به نه تللی کېږي، بې د ټوله به جنت ته ځي. بلکل. یا څوک چې د هغه 70,000 کسانو
په معنا کې دا د بخاري په شرحه کې فتح الباري دا لیکلي دي چې کوم کسان د دې په معنا کې 80,000 کسان ولې په مفتو کې جنت ته ځي هغې څه کارنامې کړي او دا کارنامې بل څوک وکړي اب هم ځي دغسې جنت او د دې مقابله کې کافران هغې سره هم حساب کتاب کېږي خو هغه کافر چې سوا د کفر نه نوره ګناه نه ده کړې هغه څه به حساب کتاب نه کوي بې تپوسه به جهنم ته ځي لیکن کم کافر چې د کفر سره قتلونه کړي دي زناګانې کړي غلاګانې کړي دي ظلمونه کړي دي نو هغه له به د هغې الټه سزا نوره ورکوي حساب کتاب به ورسره کېږي دقسې ظالم نو قرآن فرمایل فاما من ثقلت موازینه پس هر چې هغه څوک دي چې درنې شي تلې د هغوی ثقلت موازینه د چا چې درنه شوه درنې شوې تلې د نیکۍ موازین د میزان جمع ده موازین د میزان جمع ده میزان تلې ته وایي مشران صحابه او تابعین هغې دا وایي د بعضې تابعینو دا مسلک دی چې دقسې میزان دی لکه دا تله چې زمونږ ده او د هغې دپاره دقسې دوه طرفونه دي ته چابړي به ورته پخوا خلکو ویلې دا ټاټکي نه دي دې ته تلې چابړي وایي دا یو چابړی او دا بل چابړی دا دوه ټاټکي او د هغې دپاره که تاسو خیال کړی په ډنډه کې دننه داسې جبۍ هغې ته لسان المیزان هغې ته وایي ام ورشته یعنی باقاعده داسې تول به کېږي چې هغه نری جبه په کوم ځای ودرېږي نو که دې طرف ته کږه شوه کامیابي ده او که دې طرف ته کږه شوه ناکامي ده نو چې شاید تلې درنې شوې یعنی اعمال موزونه د ده درانه شو نو دا کامیاب شو نو په هو فی عیشة راضیة ای به دی په یو ژوند خوشحاله کې دی به په داسې ژوند کې عیش ژوند تېرولو ته وایي چې راضیة صاحبها د دغه ژوند خاوند به ډېر خوشحاله راضي به د الله رب العزت دا کامیاب انسان دی او دې مقابله کې واما من خفت موازینه هغه څوک چې سپکې شي تلې د هغه د نیکۍ تلې سپکې شي د نیکۍ تله مؤمن دی د نیکۍ تلې سپکه شو احادیثو کې دا راغلي دي امام قرطبي هم لیکلي دي چې یو سړی به سوچ وکړي چې زما دا یوه نیکي کمه شوه او تلې به دقسې ولاړی یو نیکي ووایي یوه صرف یوه نو دی به سوچ وکړي چې چا پسې ورشه چې ما له به یوه نیکي نن راکړي نو اول به یې په خپله ښځه نظر ولګي ځکه دا ښځه سړي ته د هر څه نه ګرانه د مور او پلار نه هم کله ګرانه شي سړي د خویندو د وروڼو نه هم ګرانه شي د ټولې دنیا نه خلکو ته ګرانه شي او د هغې وجه یې چې هر ژوند ملګری د سړي نو دا د اول نظر به یې په ده ولګي ورپسې ورشي بیبي ستا څنګه خاوند و ستا په شان خاوند د سره نه پیدا کېږي ته خو سم ځوان وي تا ما له هر څه کړي او بعضې بدقسمتو خلکو د ښځو د خوشحاله کولو دپاره خپل مور او پلار هم خفه کړي مور او پلار یې وهلي مور او پلار کنځي مور او پلار شړي د کوره د ښځې دپاره موږ خو داسې ځوانان هم شته کټه کټه ځوانان دې ته وایي او داسې بدقسمت هم شته چې اجرتي قتلونه کوي د دې ښځې لپاره چې د هغې عیش او آرام پې برابر کړي او داسې بدقسمته خلک هم شته چې هغه د خپلو بچو د ترقۍ او د تعلیم دپاره رشوتونه اخلي او په هغې باندې خپله ښځه پالي او په هغې خپل بچي تعلیم لولي تعلیمونه پې کوي او د بچو سیالي برابروي حالانکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې تاسو کې شقی ترین انسان هغه دی بدبخته انسان هغه دی چې هغه خپل آخرت د بل د دنیا د ښایسته کولو دپاره په تباهۍ باندې کېږي شقی ترین امتیانو ستاسو کې شقی ترین به هغه انساني چې خپل آخرت
په دو باندې کیږي خپل آخرت تباه کی د خلکو د نورو خلکو د ترقۍ لپاره د اوچتولو لپاره بیا موږ کله پرې باندې سوچ کړی دی زه چا مرسته کومه زه د چا حمایت کومه زه چاله د دې ملک واګې ورکومه دا موږ پرې چېرته سوچ کړی دی او لګیا یو موږ خپل آخرت خرابو او لوی لوی دعوې هم موږ کوو موږ دعوت کارونه هم کوو او بیا موږ په دې کې دا سوچ او فکر نه دی کړی چې زما د عمل په نتیجه کې به دا سړی کم ځای ته ورسي او دی به کم قسم ظلمونه کم قسم فحاشي او عریاني کم قسم بېدیني به دی نه کوي دې باندې موږ اړه سوچ نه دی کړی نو ښځه به ورته وایي چې ستا په شان خاوند چېرته پیدا کېږي ته خو سم ځوان وي دا خو هر څه کړي وو ماله ښه نو بیبي چې را منې نو تا ته زما ضرورت دی وایه بس ضرورت دا دی چې یو نیکي راله راکړه چې د تلې سر مې پې ښکته شي چې د جهنم په ځای جنت ته لاړ شم ښځه به ورته وایي چې خاونده دا خو تا دونه لویه خبره مانه مطالبه ونه کړه صرف یوه نیکي غواړې که نه خو دا راته ووایه که زما طول کېږي او زما یوه نیکي کمه شي نو دا راته ووایه چې ماله بیا څوک راکړي لہذا نشم درکولی خفه کېږم نو بیا امام قرطبي وایي بیا به نظر واچوي په زوی باندې بیا زوی سړي ته ډېر ګران او خاص کر زموږ دا پښتانه که نه دا خو بس په زوی باندې مړه دي الکان داسې دي او الکان داسې دي دا پاسني بیا الکان وایي زموږ الکان داسې دي او زموږ الکان داسې دي الکان پسې ګرځي او هغې له هر څه کوي بیا د دې وجه لوڼو له وراثت هم نه ورکوي لوڼه لکه د جاهلیت د زمانې مشرکانو به وراثت نه ورکوي دا زموږ پښتنو کې دا رسم د جاهلیت اوسه پورې پروت دی نو دا هلک پسې به ورشي هلکه ستا د څنګه پلار ومه یاره باباجي ستا په شان پلار چېرته پیدا کېدی شي ته خو سم ځوان وي زما د تعلیم او ترقۍ لپاره تا هېڅ نه مخ نه اجرتي قاتل نه وي قتلونه به کوله پیسې به دې راوړې زما باندې تعلیم کو او رشوتونه په دفتر کې ناست او رشوتونه به یې اخیسته په لارو کې ولاړو خلکو باندې رشوتونه اخیسته زما تعلیم او تربیت لپاره ستا په شانتې پلار اړو پیدا کېږي ښځیانو بیا تا ته خو زما یو ضرورت دی نن وایه یو نیکي راله راکړه چې تله مې پې ښکته شي تلې سر ښکته شي جنت ته لاړ شه یاره باباجي ډېر معمولي خبرې سوال دی وکړو خو دا ورځ نن داسې ده که نه داسې ورځ ده که تا له یوه نیکي درکړم دا راته ووایه چې زما کومه شي مالې بیا څوک راکړي لہذا داسې ورپسې شمار کا بیا په مور پسې بیا په پلار پسې بیا په رور پسې حتی قرآن وایي وفصیلته التي تؤویه قرآن بل ځای وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه او په آخر کې وایي وفصیلته التي تؤویه هغه قبیله هغه قوم چې تا به په هغه دو په نیاز کو اب هم تی تختی دی به ورځي یوه نیکي او تختی دی به ورځي یوه نیکي او تی تختی پلار تختی مور تختی او هغه قوم او قبیله ډېر خلک په پښتنو باندې ایمان راوړی دی زه پښتون یم څوک وایي زه پنجابی یم څوک وایي زه سندھی یم څوک وایي زه بلوچی یم او څوک وایي زه پاکستانی یم او څوک وایي زه کابلی یم او څوک وایي زه عرب یم او څوک وایي زه عجم یم والله که دا یو په کار راشي یو څه یو وفصیلته التي تؤویه کمې قبیلې ته چې ځای نیو فخر پې کوو هغه به هم دې تښتي ورک شه دا نن ورځ دی چې ته موږ نه سوالونه کوې دې وجې نه خدای سره ځان وتړئ او د الله د رسول سره او د دین اسلام سره او دې قومیتونو باندې او دې ډلو باندې او دې فرقوارتونو باندې لعنت ولېږئ نو والله چې بیا ارمان کوئ د مرګ د سترګو پټېدل نه وروسته تاسو ته پته ولګي فامه هاویه نو زید د اصل کې مور ته وایي او مور ته ځکه وایي چې دې ته واړه راټولېږي نو په امه زید راټولېدلو د ده ابه هاویه وي هاویه څه شی دی نو ما ادراک ما هیه ته څه پوهېږي هاویه څه شی دی نارون حامیه ګرم اور جهنم دې ګرم اور ته به دا ځوان راځي دا که کافر دی او که مومن دی خو ګناهګار دی اعمال بیکار کړي دي نیکۍ کمی دي او بدۍ زیاتې دي
به تباه دی غرق دی الله رب العزت دې خسارې نه موږ او تاسو وساتي چې موږ د بل د دنیا د ښایسته کولو لپاره خپل آخرت په دو باندې کیدو او حلال او حرام نه پیژنو او هر څه راټول کو او د خپلو بچو لري راوړو اگر چې حرام د دې خسارې نه دی الله نومي مسلمانان چې دي دا دی الله تعالی موږ دین اخلاص کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کوي الله موږ د قرآن او لطایف او ترجمه مبارک باندې پوهیږي د سره سره الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي خدای د شریعت اسلامی او د اسلام او د قرآن په وجه باندې زموږ د مشرانو کشرانو د صاحب اقتدار او د رعیت ټولو خدای اصلاح وکړي د هغې په نتیجه کې خدای پاکستان مستحکم کړي خدای دنیا په شر باندې ورغلې ده کفارو د اسلام خلاف د پیغمبر اسلام خلاف د قرآن خلاف یو لوی کوشش شروع کړی دی خدای د اسلام قلعه پاکستان مضبوط او محکمه کړي خدای دې له ترقي ورکړي خدای دا په خپل کور کې خود کفیل کړي خدای موږ د کفارو د قرضونو او سودونو نه خلاص کړي خدای د کفارو د دسترس نه خلاص کړي خدای د کفارو د تاڼهدارۍ نه خلاص کړي یا الله موږ پر خپل ملک کې ماړه پټ مشران او کشران ټول ماړه پټ کې او زمونږ حاجتونه خدای نومي مخلوق ته ختم کړي او ځان ته محتاج ساتي خدای زمونږ ټول په حالت باندې رحم وکړي او دا پاکستان د شریعت په رنګ کې رنګ کې د قرآن په رنګ کې رنګ کې او خدای د اسلام په رنګ کې رنګ کې او د دې قرآن په وجه زمونږ ټولو اصلاح وکړي زمونږ ټولو قبله درسته کړي او زمونږ ټولو ناراضي شي او خاتمه زمونږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه صلی الله